الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د سلسله تصوف سره وابسته هم عقیده او هم مسلک ملګرو دغلت لوی علماء کرام موجود دي، خصوصا دغه سلسله روح روان او مشر حضرت صاحب دامت برکاتو مولا علی او خپل تشریف فرما دي. دیو جنا محترم ز بیان او تقریر نکوم، دلته دغه اجتماع ته موږ د بیان او د تقریر پنید سره راځو، هم نم صرف دلته د فیض او د برکت حاصلولو پنید باندې راځو، او د غوی حکم او د هغه حکم په بنیاد باندې دو څلور خبرې هغه ستاسو په وړاندې مختصرو الفاظو کې عرض کوم. بیان نمخ کې دغه دومره لوی عظیم اجتماع د هغې لپاره دومره انتظامات زموږ د کیفي کې یو ډیر مهنت کوونکی د سلسله شاذلیې د کیفي کې مشر عثمان حنفي صاحب دغه ټول ملګري چې څومره دي هغه ټولو ته زه مبارکباد پیش کوم. الله رب ذوالجلال دې د هغوی په دغه سعی او جدوجهد کې برکت واچوي، او الله رب ذوالجلال دې په خپل دربار علی کې قبول او منظور وګرځي. محترمو، تصوف سلسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ذمہ داریان قرآن مجید ذکر کړي دي هغې کې یو سلسله د تصوف ده چې هغې ته موږ محترمو طریقت هم وایو، تصوف هم ورته وایو، او محترمو هغې ته پیري مریدي هم په خپله ژبه کې موږ وایو، طریقت هم ورته وایو. مختلف اصطلاحات د هغې لپاره استعمالیږي. د تصوف په تعریف کې محترمو که تاسو کتابونه وګورئ د 100 نه زیات تعریفات د هغې شوي دي. د دې وجې نه زه تعریف ته خو نه ورځم، صرف یوې خبرې ته ستاسو توجه راګرځوم. د تصوف غرض او مقصد دا دی چې زړه دا کم باطن دی د انسان د زړه لوښی دی چې دا صفا شي. ځکه محترمو تاسو کتلی چې کله یو لوښی ګنده وي، تاسو په دې کې چې څومره قیمتي څیز واچولی شي هغه ګنده ګرځېږي، لیکن کله چې یو لوښی صفا وي هغې کې معمولي څیز هم واچوي هغه فایدهمند وي، انسان د دې نه فایده اوچتولی شي. دغسې محترمو د تصوف مقصد دا وي چې د دغې زړه نه هغه محترمو هر قسمه ګندونه، هغه ګند که د حسد دی، هغه ګندونه که نور هر قسمه ګندونه دي باطني ګندونه، چې زړه د هغې نه صفا شي. او هغه صفایي صوفیه کرام په کومې طریقې سره کوي؟ الله الله ویلو سره کوي. د صوفیه کرامو تاسو به دلته کتلی وي هر وخت په ژبه باندې الله الله، هر وخت په ذهن او دماغو کې الله الله، هر وخت په زړه کې الله الله. دغه الله الله دومره زیات وي په یو سالک باندې، په یو مرید باندې چې هغوی الله الله وي. دی که چېرته ناست یم د ده په زړه باندې د الله دغه ورد شروع وي، د ده په ژبه باندې د الله رب ذوالجلال د پاکې نامې دغه ورد شروع وي، د ده په دل او دماغو کې د الله رب ذوالجلال دغه دیهان موجود وي. یعنی په هر وخت کې دی د الله رب ذوالجلال د ذات سره دغسې یو تعلق او رابطه جوړه شي چې ما سوی الله د هغې نه بلکل اوزي او ختم شي. محترمو، ما د تمهید په طور باندې دا خبره وکړله، الله دې وکړي مخکې خبره ځکه مې ویل غواړم د تاسو ذهن کې راشي. دې وخت کې محترمو سم ملحدین لګیا دي هغې د تصوف په حوالې سره چې یو اصطلاح مشهوره ده، مونږ او تاسو په خپله اصطلاح کې هغې ته وحدت الوجود وایو. وحدت الوجود باندې نن هم زموږ د دغې KPK یو لوی ملحد هغې ورباندې اعتراضات کړي دي، او هغه د وحدت الوجود اصطلاح را اخلي چې په خپله په هغې باندې نه پوهېږي، او زموږ
چې کومې سلسلې د تصوف دي د هغې د بدنامولو کوشش کوي صوفیه کرامو ته غلط نسبت کوي هغوی وایي صوفیه کرام هغه د تصوف قایل دي هغه د وحدت الوجود قایل دي هغوی وایي وحدت الوجود څه ته ویلی کېږي الله رب ذوالجلال په کائناتو کې حلول کړی دی نعوذ بالله الله رب ذوالجلال هغه په یو سپي کې هم نعوذ بالله دی وایي ننوتی دی الله رب ذوالجلال په یو دیوال کې هم ننوتی دی الله رب ذوالجلال په یو انسان کې هم ننوتی دی نعوذ بالله دیو د صوفیه کرامو بعضې هغه عبارات را اخلي چې دیو په خپله په هغې باندې نه پوهېږي مثلا یو صوفي وایي د هغه قول را اخلي چې ما پلانکي څیز ته وکته ما ته الله په نظر راغی دیو دغسې قسم عبارات را واخلي او د هغې نه نتیجه و مطلب دا اخذ کوي چې یاره دغه صوفیه کرام د حلول د عقیدې قایل دي چې الله په هر څیز کې ننوتی دی الله حلول کړی دی نعوذ بالله دغه الزام لګي عوامو تر وحدت الوجود د عقیدې د وحدت الوجود د اصطلاح دغه مطلب بیان کی د هغې نه پس بیا په صوفیه کرامو باندې د کفر فتوه لګئ د شرک فتوه لګئ د دې وجې نه زه به اعتراض جواب کوم انشاءالله خو ذهن کې دغه راولئ وحدت الوجود څه ته ویلی کېږي وحدت معنا حلول اغستل محترمو دغه باطل دی د وحدت اول خو دا د ذوقیاتو مسله ده دا د عقیدې سره تعلق نه ساتي دا د ذوقیاتو مسله ده یو کس تا ته مڼه درکړي مڼه دې وخوړله بیا تا ته وایي تپاس د مڼې دا ذایقه خلکو ته بیان کا تا باندې یو کس اوبه وڅکلې تا ته وایي د دې اوبو خوند څنګه و دې خلکو ته بیان کا ته به ورته وایې چې دا خو د ذوقیاتو سره تعلق ساتي په الفاظو کې نه بیانېږي همدغه کس ته اوبه ورکړه چې ویس کړي د ذایقې پته به ورته پخپله ولګېږي دله سیو او مڼه ورکړه چې دی کله د هغې نه چک ووهي په ذایقې باندې به پخپله پوه شي دغسې وحدت الوجود دا محترمو د ذوقیاتو سره تعلق ساتي کله چې ته په خانقاه کې کېدې د یو مرشد سره ته ژوند او زندگی تیره کې الله الله ووایې د ما سوی الله نه ستا نظر ختم شي دغه ذوقیاتو مرتبه چې تا ته حاصل شي بیا به وحدت الوجود خامخا وپېژنو کله چې خلکو اصرار شروع کړو وحدت الوجود څه ته ویلی کېږي بیا زمونږ علماو اهلسنت والجماعت د هغې تعریف وکړو مختصرو اسانو الفاظو کې ویم وحدت الوجود څه ته ویلی کېږي لا موجود الا الله مطلب څه دی د کامل ذات د کامل وجود په مقابله کې د ناقص وجود نفي کول دغې ته ویلی کېږي وحدت الوجود مونږ عربۍ کې یو اصطلاح وایو مقوله وایو الناقص کالمعدوم ناقص په منزله د معدوم ګرځول د هغې د وجود نه انکار کول دغې ته ویلی کېږي وحدت الوجود لکه زمونږ کتابونو کې راځي لا سیف الا ذوالفقار توره خو صرف د ذوالفقار در هغې په مقابله کې نورې تورې نشته دی تورې ډېرې دي لیکن کم صفات چې د ذوالفقار تورې ته حاصل دي هغه په دغه نورو کې نشته دی نو گویا هغه ناقص تورې په منځ د هغه کاملې په مقابله کې چې ټول صفات پکې راجمع دي د هغې په مقابله کې معدوم ګرځول دغې ته ویلی کېږي محترمو زیوزي ته تللی وم هلته غیر مقلدو ډېر زیات کار کړی و یو کس پاسېدو د سحر د سنتو مبارکې ما نه تپوس وکړو ما ته وایي چې کله جمع ولاړه وي د سحر یو سړی د کور نه راشي هغه سنت نه وي کړی دی به څه کوي ما ورته تفصیلي خپله خبره بیان لله دی په دا خبره باندې پوه شو د ذهن واغستله دی ما ته وایي زمونږ په علاقه کې د سره ملایان نشته دی الان کې دلته ډېر شی ناسو خو دغه چې کوم صفات غوښتل هغه صفت والا دته څوک نه میلاوېدو چې دی په رد فرقې باطله باندې کار کوي دې وجې نه محترمو موږ وایو لا موجود الا الله د کامل ذات په مقابله کې د ناقص وجود نفي کول دغې ته وحدت الوجود ویلی کېږي یعنی الله واجب الوجود دی په هغه باندې مخکې پناه نه راغلي آیندم پناه ورباندې نشي راتللی په ما سوی الله باندې مخکې پناه وه آیندم ورباندې پناه راتلی شي دې وجې د باقی وجودات باقی مخلوقات د ما سوی الله د هغې وجود هغه محترمو ممکن الوجود دی واجب الوجود نه دی دغه وجود ناقص دی په دغې باندې مخکې پناه وه زوال ورباندې بیا راتلی شي دې وجې نه د ما سوی الله وجود هغه ناقص دی او د کامل وجود په مقابله کې د ناقص وجود نفي کول د هغې د وجود نه انکار کول دې ته ویلی کېږي وحدت الوجود بیا دې اعتراضات شروع کړي او تگر قرآن مجید د نصوصو نه ثابت دي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام قرآن مجید وی هو الاول والآخر والظاهر والباطن تقریبا احادیثو کې دغه مضمون ځای په ځای ذکر شوی دی خو زه دلایلو طرف ته نه ځمه صرف ستا په ذهن کې هغه مشکل مسله راولم چې کوم په دې وخت کې ملحدینو هغه تخته مشق جوړ کړی په هغې بحث کوي
او بیا دیوی حلول اغا عبارات را واخلی دا غین دا حلول عقیده صوفی کرامو لپاره ثابت ہے وی صوفی کرام وی چه مونگ تا پر پلان کی انسان کی اللہ پا نظر را گئے پلان کی تردی پوری چه پلان کی ساروی کی مونگ تا اللہ پا نظر باندے را گئے دا قسم عبارات را واخلی وی صوفی کرام دا دے قائل لے چه اللہ پرسیس کی ننوت دے حلول اکر الان کی در کفر عقیده را الان کی خبر دا سیده دا گوری مامخ کی ذکر کرلا صوفی کرام اول پخپل مرید باندې پخم کې الله 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 پجبا الله دماغو کې الله لوگ پزړه کې د الله لوگ دومره زیات ذکر د الله الله ور باندې وکي چې دته په د الله سره دومره محبت جوړ شي تماسه والله نه د نظر مو ګرځي دماغ مو ګرځي زړه مو ګرځي دیو جن د په ذهن او نظر کې صرف د الله ذات دی بل څوک نه دیو جن مونږ په خپلو طلباو توایو د مصنوع وجود د ثانیه په وجود باندې دلالت کی تاسو ګورئ تاسو به شاید په خبره پوه نشئ دا مایک دی یو چا جوړ کړی دی د دې مایک جوړون کې سره زما حد درجه محبت دی هر وخت کې زما په دماغو کې د مایک جوړون کې وی ثانیه زما په ځل کې د مایک جوړون کې وی حد درجه محبت او مینه د ور سره زما په مجلس کې داغي ذکر زما په ځل کې داغي یاد زما په دماغو کې داغي یاد اوس چې کله زه د مایک ته ګورم زه تاسو ته په دې مایک کې ما ته پلان کې په نظر راځي نو دې دا مطلب نه چې پلان کې په د مایک کې ډلوته لري دې مطلب دا دی چې مسنود ثانی په وجود باندې دلالت کوي امدق صوفی کرام وای د ماسی والله چې څومره کائنات چې دي زمکه د اسمان ده دې خالق او ثانی رب ذل جلال دی د انسان خالق او ثانی رب ذل جلال دی زمکه اسمانونه پیدا کړي رب ذل جلال دی دې وجنه صوفی کرام دغه سبق خپل سالک او مرید ته ورکي کله چې ته چرته ګوري دې زمکه ته ګوري افلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قرآن هم دغه ما وتا تراخي زمکه ته نګوري اسمان ته نګوري غرونو ته نګوري دیو خانو ته نګوري اخوا به خپل لاړشه انسان ته وګوره د انسان څومره پاجيبه طریقې سره الله پیدا کړی دی تاسو دلته په زرګونو خلق ناسي ته وګوره د ټولو رنگونه بدللي شکلونه بدل دي اوازونه بدل دي دا ټول کائناتو کې سوچو کا زمکه وګوره اسمان وګوره تر اوسه پورې دغه اسمان کې پرخ را نغی دغه رنگ بدل شو هغه ستورو ته وګورئ تر اوسه پورې د کائناتو نظام روان او دوام دی دا ټول الله په وجود باندې دلالت کوي دې وجنه صوفی کرام وای هر سیست چې ګوري د الله په وجود دلالت کوي هغه په خپل ورنه تعبیر وکي په دې ځمکه کې مونږ ته الله په نظر راځي هغه چې کله دې ځمکه ته ګوري یاره الله په نظر راځي مخلوق ته وخت ګوري الله په نظر راځي انسان ته ګوري الله په نظر راځي حتی چې یو زناور ته ګوري هغوی وایي الله په نظر راځي د هغې دا مطلب نه دی چې الله حلول کړی دی ننوتی دی د هغې مطلب دا دی چې مسنود ثانی په وجود باندې دلالت کوي دې وجې نه حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي صاحب نور الله مرقد خپل کتاب کې لیکلی دي ویل مخکې صوفی کرامو د وحدت الوجود دغه اصطلاح الفاظ به استعمالول وروسته جهلا راغلله د تصوف منکرین راغلله د تصوف دشمنان راغلله هغوی غلط قسم اعتراضات شروع کړله یا بعضې جهلا راغلله هغوی د وحدت الوجود غلط مطلب اغستلو دیو جن صوفی کرام ورته اصطلاح بدلله وحدت الوجود اصطلاح اوی ختم کړله د وحدت الشهود اصطلاح رایج کړله دې لپاره چې یو چا ذهن غلط طرف ته نشي برل مترو مارس کو د وحدت الوجود د خبره شهید د تاسو ذهن ترغلی ما ځکه ضروري وګړل په دې وخت کې زه په غیر مقلد پجبریان زه په باندې لګیا دي نن ما ته چا د یو ملحد کلپ را ولېګو هغه په یو منکر حدیث مشهور هغه په دغه وحدت الوجود باندې خبره کړې ده دیو جرمایل موقع غریبت تباغي باندې زه سو خبرې وکم بل المحترم تاسو خوش قسمت یې الله رب ذل جلال په دغه اجتماع کې تاسو ته شرکت دعوت ورکړې ده یقینا دا ټول د دین شوبې دي لوی شوبې څلور دي تصوف هغه پاږي کې اسلامی سیاست پاگی کے محترم درس و تدریس جہاد دا ټول د دین شعبې دي او الحمدلله علماء دیوبند ته اعزاز حاصل لې چې دغه ټول شعبې د دین نن په پوره دنیا کې ژوندۍ کړي دي الحمدلله په کومه شعبه کې الله انسان ته خدمت توفیق ورکړي انسان د الله رب ذل جلال شکر ادا کړي چې په نورو شعبو کې نشي کولای او ته دعا وکړي او مخالفت نه کوي چې یو انسان په یو شعبه کې خدمت کوي د نورو شعبو نه
انکار کوي د دې انسان د تباہی لپاره دغه کافی ده دیو جن سلور دغه سلور واړه شوبې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیوټي وا دغه په ذمہداریانو کې وا او زموږ علماء دیوبند په دغه بری صغیر کې سلور واړه سلسله او شوبې ژوندۍ ساتلې دي ان شاء الله موږ هم د سلور واړو سره تعلق ساتو او دغه ژوندۍ ساتو ان شاء الله العزیز حضور ان شاء الله او په خپل اهل سنت والجماعت په قاعده نظریاتو بکلک وزیګو خپل دغه اکابر مشران بل پرېګدو مونږ تاسو ته الله چې کوم نسبت را نصیب کړی دی په دغه بد الله نه د استقامت دعا کو د خپل دغه مشرانو لمنه بنیسو ذخیره کې بیا عثمان حنفی صاحب دغه چې څومره ټیم او ملګری دي هغه ته مبارکباد پېښ کوم الله رب ذوالجلال دې دغه دغه خدمتونه دغه دغه ستړي په خپل دربار علی کې قبول او منظور وګرځي او د حضرت صاحب دل تراتګ الله دې دغه پوره علاقې د پاره د خیر او د هدایت ذریعہ وګرځي الله دې دلته د تصوف دغه چې کوم سبق موږ نه هیر شوی دی الله رب ذوالجلال دې داغي زموږ د خصوصا د علماء طلباو او د عوام الناس په زیر کې د ژوند کولو ذریعہ وګرځي واخر دعوانا الحمدلله